बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खबो शागिर्दानो नन چې کوم سره ټاپک دی ډیر ځکه اهم ټاپک دی هغه موږ سره چې نیوکلیس باره کې دی او موږ سیل سټرکچر شروع کړل او په سیل سټرکچر کې موږ نه څه نیوکلیس او د نیوکلیس دی د سیل نه ټول نه اهم سیل ارګنیز دی هغه موږ سره نیوکلیس دی نو دا سیل او نه خبره خدای نه سیل چې موږ سره دوه قسمه دی پروکریات او څه یوکریاتیک موږ ډیر ویل دي نو نیوکلیس خو موږ سره فرست اف آل چې موږ سره په یوکریاتیک سیل کې ولا موږ سره موجود وي او نو چې د فنکشن نه د چې کوم کردار دی په سیل کې هغه موږ ویو د چې کوم سټرکچر دی هغه موږ ویو نو فرست اف آل نیوکلیس یې موږ سره چې کوم رابرټ براون دی دا موږ سره په څه کې په 1831 کې څه کړو ډیسکور کړو او سیل موږ سره رابرټ هوک ډیسکور کړو او دا موږ سره چا ډیسکور کړل رابرټ براون تقریبا یو شان نمونه دي نو مطلب دا د کامن سنس نه کار اله نه هراوي مو یو موږ سره رابرټ براون د نیوکلیس ډیسکور کړل رابرټ هوک چې هغه موږ سره ډیسکور کړو سیل ډیسکور کړل او دا موږ سره 1831 کې دا سیل څه کړل ډیسکور کړل نیوکلیس موږ سره امپورټنس ولې نیوکلیس موږ سره امپورټنس ولې د نیوکلیس ځکه موږ سره امپورټنت دی په دې کې موږ سره ډېر اهم میټیریل پروت دی چې هغه موږ څه شو هیریډیټي میټیریل څه ورته شو هیریډیټي میټیریل او هیریډیټي میټیریل دی او مطلب دا چې کوم موږ سره چې د پیرنټس کوم موږ سره د پیرنټس کوم موږ سره کریکټر دی هغه چاته پاشي اف سپرینګ ته پاشي څه ته پاشي اف سپرینګ ته نو دا هیریډیټي میټیریل په چا کې محفوظ دي په نیوکلیس کې محفوظ دي ځکه چې قیمتي شی چې هغه لپاره څه تنظیم پکار نو خدای پاک دا یو تنظیم جوړ کړل چې د لپاره خدای پاک نیوکلیس جوړ کړل او په اصل کې چې دا چې کوم هیریډیټي میټیریل دی د مور پلان چې کوم خصوصیت بچو ته دي نو هغه په نیوکلیس کې محفوظ کړل دي اوس راشي د نیوکلیس موږ ټیپیکل سټرکچر ویو دا موږ سره د یوکریاتیک چې کوم سیل دی هغه دی دا موږ سره از ا ټیپیکل سیل دی موږ سره ٹھیک شو دا عام طور باندې چې کوم موږ سره نیوکلیس دی نو دا چې کوم انیمل سیل دی نو هغه کې موږ سره نیوکلیس په مینز کې پروت دی په سنټر کې پروت دی او چې کوم موږ سره پلانټ سیل دی نو هغه کې موږ سره نیوکلیس سایت دی وای ډیو ټو ویکیول بریک ویکیول په پلانټ کې موږ سره ویکیول دی دا هغه د لاس بریک ویکیول دی دا هغه د لاس موږ سره هغه پلانټ چې کوم نیوکلیس هغه سایت ته راغلی نو د انیمل سیل چې دی موږ سره دا موږ سره په سنټر کې موجود دی دا موږ ټیپیکل انیمل سیل وخت کړل او په دې سنټر کې موږ سره څه موجود دی نیوکلیس موجود دی نو ګوره دا بالکل راوندډ باډي چې په سنټر کې موجود موږ سره نیوکلیس دی او د دې نیوکلیس نه ګیر چاپیر چې کوم دا دغه توشي د موږ سره میمبرین توشي دی نو دې ته موږ څه ویل شو نیوکلیر انوالوپ ورته شو نیوکلیر انوالوپ دا نیوکلیر انوالوپ چې دا موږ سره دې ته موږ ویل شو نیوکلیر میمبرین ورته ویل شو په ساده الفاظو کې ورته موږ ویل شو نیوکلیر میمبرین په ساده الفاظو کې په ساده الفاظو کې ورته موږ څه ویل شو نیوکلیر انوالوپ یا ورته موږ ویل شو نیوکلیر میمبرین او دا چې موږ سره ډبل میمبرین به څه موږ سره ډبل میمبرین به او دا هم سره چې کوم دا د فارمیشن جوړ شي دا موږ سره جوړي د پروتین نه او پلس سره جوړي لیپټ نه جوړي لیپټ نه جوړي دا موږ سره جوړي ډبل میمبرین او جوړو موږ سره پروتین او لیپټ نه زیات چې کوم موږ سره په سیل کې څومره میمبرین دي هغه به سره جوړي د لیپټ نه د پروتین نه نیوکلیر میمبرین شو او پسې چې کوم سره کته سوچو کوي نو په دې نیوکلیر میمبرین کې یا په نیوکلیر انوالوپ کې موږ سره دا سره پورز راځي دا پورز دا پیدا اصل موږ سره نیوکلیر پورز دي دا نیوکلیر پورز دي د موږ سره شو نیوکلیر پورز ورته شو دا جست څه کار کوي ترانسپورت کار کوي د سایټوپلازم او د نیوکلیس په منځ کې چې کوم د میټیریل ایکسچینج کیږي نو ترو هغه موږ سره کیږي د نیوکلیر پور په ذریعہ باندې کیږي مطلب دا په سیل کې چې کوم شی مطلب دا جوړیږي ک نیوکلیس ته یا نیوکلیس کې کوم سینتھیسس کیږي هغه به د سایټوپلازم درځي نو دا ترانسپورت موږ سره چا په هیلپ باندې کیږي د نیوکلیر پور په ذریعہ باندې کیږي ها اور پسې چې کوم موږ سره اهم سټرکچر راځي هغه موږ سره نیوکلیوپلازم دی سره موږ سره نیوکلیوپلازم دی سمپل خبردار چې تاسو څومره ایریا دنه چې کوم دا څومره میټرکس پروت دی دا ټول ایریا دنه چې کوم پکې دا تھریډ لایک سټرکچر پاتې دی نیوکلیولس پکې پروت دی څومره ایریا چې دا مطلب دا د دې ځانوال د دې پورځین ټول ایریا چې موږ سره دې ته موږ څه شو نیوکلیوپلازم څه شو نیوکلیوپلازم څنګه چې موږ د سیل دا کوم ایریا دې ته موږ څه ویل شو سایټوپلازم یو کنه د سیل چې تاسو مر ایریا دې موږ څه شو سایټوپلازم دا که نیوکلیس چې تاسو مر ایریا نو دې موږ څه شو نیوکلیوپلازم څه ورته شو نیوکلیوپلازم ځکه نیوکلیس دا ایریا د موږ دې موږ څه نیوکلیوپلازم ورته شو نو په دې کې موږ سره څه پروت دی په دې کې موږ سره انزایم پراته
प्रोटीन प्राप्ति, न्यूक्लिक एसिड प्राप्ति, लिपिड्स प्राप्ति, मिनरल प्राप्ति, न्यूक्लियोटाइड प्राप्ति। न्यूक्लियोटाइड ना मतलब सर डीएनए छ, डीएनए क्रोमोसोम से मतलब दे और पदी की सर सारा मुंग सर से प्राप्ति क्रोमेटिन नेटवर्क मतलब दे हम क्रोमोसोम से मतलब के पदी की प्राप्ति न्यूक्लियोलस पदी की प्रोटीन मुंग सरा न्यूक्लियोलस मुंग सर पदी की प्रोटीन और न्यूक्लियोप्लाज्म की प्रोटीन। हाँ उस 10 स्ट्रक्चर हम सरोशो न्यूक्लियोप्लाज्म हम सरोशो उस द न्यूक्लियोप्लाज्म ना पास मुंग सरा जी कुम दास गोरे पदी न्यूक्लियोप्लाज्म की मुंग सर से प्राप्ति थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन दासी ख्वारा वारो दा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दी तम चोन क्रोमेटिन नेटवर्क तो मुंग सरा दाम सर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन अदर नो टू पसिल की टोन इंपॉर्टेंट जे चीज हम दा करे और दा जतना जोड़ी द डीएनए और प्लस जतना जोड़ी हिस्टोन प्रोटीन न जोड़ी मतलब हेरिडिटी मटेरियल हम दा करे और जो सेल डिवीजन न मख के कल हम सारा सेल डिवीजन ना नहीं शुरू करे सेल डिवीजन पेज चला नहीं आ वक्ते बता के टाइम की दाम सर दा के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की प्राचीन होंगी दम चोन शो क्रोमेटिन नेटवर्क पर चोन शो उस दशर को कुछ दा क्रोमेटिन नेटवर्क चिकलम सरचल शुरू की डिवीजन शुरू की दाम सर राजोक्षी कंडेंसी तशी मुंग सरा कंडेंसी नो दा कंडेंसी मुंग सरा नो दा दी शेप बदल शी दी तम वेचे शो क्रोमोसोम तो शो मुंगा क्रोमोसोम दाम सर द क्रोमोसोम शेप बदल शी खा खोले क्रोमोसोम शेप दी बदल शो दाम सर दी शेप तब या राशि दी शेप तशरा नो पदी क्रोमोसोम में सर दा स्ट्रक्चर सी दा कदा single chromosome basam if dam sa double chromosome ne nodi da solution di structure the solution chromatid so solution chromatid or solution dam sa chromatid dam sa sare chromatid or solution au pamens ki mun sa sare yo point is agi to mun sa sare attach ki spindle fiber attach ki padi ko point yo bal chagi te kai to core solution oda da dwar chromatid chi da ma sar pa point man attach chi aga point as solution ma centromere so centromere apari centromere ki nan be mun sare yo small point बली आगे तक कान टू कोर वाली आगे जब से अटैच की स्पाइंडल फाइबर वा अटैच की पदी के मुंगसर से कान टू कोर भाई सेंट्रोमियर के आगे जब से अटैच की मुंगसर स्पाइंडल फाइबर वा अटैच की थोड़ा बाकी ने चुकुम मुंगसर क्रोमोसोम दे दावा मुंगसर दसन जोड़ी डीएनए और प्लस दसन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए व क्रोमोसोम मुंगसर दसन जोड़े डीएनए ने जोड़े अब दसन जोड़े हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मुंगसर दसन जोड़े न्यूक्लियोटाइड ने जोड़े अब इंशाल्लाह खपल पटे मनी दोबारा बेयो क्रोमोसोम चिले मुंग सरा जोड़े डीएनए ने जोड़े प्लस सरा जोड़े हिस्टोन प्रोटीन दक कसी मुंग सरा चिकुम क्रोमेटिन नेटवर्क दे आखो मुंग सरा जोड़े डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम चिले दा यो शेली हो चिकन मुंग सर बिफोर सेल डिवीजन नाम सर क्रोमेटिन नेटवर्क फॉर्म की प्रोती और चिकन मुंग सर सेल डिवीजन शुरू की ना क्रोमेटिन नेटवर्क मुंग सर कंडेंस औसत बदल ची क्रोमोसोम ता बदल ची मतलब दारे द हेरिडिटी मटेरियल चिकुम डीएनए और प्रोटीन दा जे तशे रोड करले मुंग सर क्रोमोसोम में मुंग सर रोड करले से मुंग सर रोड करले क्रोमोसोम में मुंग सर रोड करले उस राशि क्रोमोसोम मुंग सर दा मुंग सर हेरिडिटी मटेरियल ले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दे और क्रोमोसोम दिता वाली हुई दिता क्रोमोसोम जगह क्रोमो मतलब सा कलर सा क्रोमो मतलब क्रोमोसोम द क्रोमो मतलब देना मुंग सर कलर और सोम मतलब सा बॉडी दाम सर कलर बॉडी मतलब दारे चिकरा मंगा सेल से वर्क स्टैंडिंग वर्क कलर मंगा सेल ये मुख्तलिफ किस्म ऑर्गेनेल्स आइडेंटिफाई कुछ मुख्तलिफ किस्म ऑर्गेनेल्स गुरु रोचिदा आगे मंगा शनाख्त को आगे मंगा सही तरीका में मालूम शी दागे मंगा कंट्रास्ट को रेजोल्यूशन को दागे सेल मंगा सर को डाई वर्क स्टैंडिंग को मंगा चिकन मंगा सेल स्टैंडिंग वर्क को दागा क्रोमेटिड ची दा क्रोमेटिन नेटवर्क ची दा क्रोमोसोम ची दा चाखली मंगा सर डाई अखली स्टेन अखली रंग अखली पता को वजह दी दा चल शी chromosome or the relation. Us rashi each species has a constant number of chromosome. Us sumra home surgery species. The chili sara har yo species है बाकी के हम सर the chromosome number बचे constant भाई मतलब दारे कि उस इंसान ने भाई इंसान की तो क्रोमोसोम नंबर बचे दा बचे 46 भाई सब मुसरा 46 कहता इंसान जई मानू पमा की क्रोमोसोम नंबर पर सोमेटिक सेल की वमा से इन ह्यूमन 46 डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल इंसान की चिकुम सोमेटिक सेल ना मतलब दारे आम बॉडी सेल ले मतलब द हैंड शो air show, nose show, eye show, hair show, nail show. The body, the germ cell, the sex cell na alawa jisumram body cell the mungsa show somatic cell or the mungsa show. Badi ke mungsa the chromosome number bache mungsa 46 भाई वो सिर्फ पे human को mungsa 46 chromosome उस दा human जै में पमा के बो 46 chromosome zma नॉर्मल गली आगो के 46 नंबर क्रोमोसोम दाम सरा इमरान खान ने पागे कि वो क्रोमोसोम नंबर 46 दाम सरा द अमेरिकी सदर दे आगे कि वो क्रोमोसोम नंबर 46 दाम सरा हर चोक चिले खो इंसान ने आगे क्रोमोसोम नंबर मुसर चाहिँ 46 भाई
نو موږ سره چې کوم سومېټیک سیل دی هغې کې موږ سره کروموسوم نمبر موږ سره ډیپلایډ باي 2 ان موږ سره 46 په هیومن کې خو 6 سیل یا جرم سیل هغې کې موږ سره ان نمبر اف کروموسوم مطلب دا 46 کروموسوم چې موږ سره دا موږ سره څه کېږي دیګو میاسیس کېږي دا موږ سره هاف کېږي په 6 سیل کې په هیومن کې اصل کې چې کوم موږ سره په هیومن کې دغه ورته ویلی شي ګیمیټس مدر سیل ورته ویلی شي ګیمیټس مدر سیل دا فار ایگزامپل زه څه وایم ګیمیټس مدر سیل به زه وایم څه وایم ګیمیټس مدر سیل وایم دا ګیمیټس مدر سیل ما سره په میل کې ما سره په سبل دا ګیمیټس مدر سیل چې دی د ما سره په هیومن کې چې په میل کې چې دی په ما سره څه جوړي سپرم جوړي په میل کې د ما سره څه جوړي په هیومن میل کې د ما سره څه جوړي سپرم جوړي دا ګیمیټ مدر سیل او په فیمیل کې د ما سره څه جوړي د خیر سره اوه جوړي څه جوړي موږ سره اوه به جوړي په دې کې ما سره کروموسوم نمبر بالکل 46 دا ما سره ګیمیټس مدر سیل دی چې د دې نه به ګیمیټس جوړیږي د دې نه به څه جوړیږي ګیمیټ جوړیږي نو په دې کې ما سره میاسیس سټارټ شو په میاسیس کې موږ سره کروموسوم نمبر څه کېږي هاف کېږي نو دې کې چې ګیمیټ جوړیږي نو موږ سره ګیمیټ جوړ کړو نو باقي کوم سره د ګیمیټ سره کروموسوم نمبر په ګیمیټس کې سره 23 ورای څه راځي موږ سره 23 راځي موږ سره دغه چې کمیل په هغې کې کروموسوم نمبر موږ سره 23 راغله او که اوه چې هغې کې موږ سره هغې کې فیمیل اوه هغې کې موږ سره کروموسوم نمبر سره راغله 23 راغله نو چې کله موږ سره سپرم کې موږ سره 23 نمبر اف کروموسوم هم راغله او په اوه کې موږ سره 23 نمبر اف سره راغله کروموسوم راغله او چې کله موږ سره فرټیلایزیشن کېږي نو کروموسوم نمبر به واپس موږ سره څه شي ریسټور به شي 46 به شي په هیومن کې نو د دې په وجه باندې د کروموسوم چې دی په دې باندې پاتې چې کوم دا موږ سره څه پراته دي جینز پراته دي ډي ان اے نیوکلیوټایډ پراته دي په هغې باندې پاتې څه پروت دی کرکټر پروت دی د هیومن چې څومره هم کرکټر دی ارګین چې څومره هم کرکټر دی په ډي ان اے په شکل کې په کروموسوم باندې موجود دی نو دا به مور او پلار نه چاته پاس کېږي بچو ته پاس کېږي نو دغه د کروموسوم په ذریعه باندې به دا خصوصیت چاته ځي بچو ته څه ته به ځي بچو ته به ځي نو هغه کرکټر به په هغو کې بیا څه کېږي شو کېږي به نو بیا موږ سره 23 پیرز راځي په هیومن کې نو هغه بیا انشاءالله په میاسیس کې به بیا یو 46 نمبر اف کروموسوم به موږ سره په هیومن کې راځي او د پیر نه موږ سره څه جوړېږي 23 پیرز جوړېږي پیرز کې موږ سره څه جوړېږي نه نو هغه به انشاءالله په میاسیس کې خپل په ټیم باندې به په ډیټیل باندې ویو د کروموسوم خبره موږ سره وشوه کروموټین نیټورک خبره موږ سره وشوه اوس راځه موږ سره څه پاتې دي نیوکلیولس پاتې دي څه پاتې دي موږ سره نیوکلیولس پاتې دي نیوکلیولس چې دا موږ سره په نیوکلیس کې موږ سره راونډډ باډي یو راونډډ باډي موجود دي هغه په سیل باندې ډیپینډ کوي یا دوه پکې هم کېدای شي د دوه نه پکې سیوا هم کېدای شي یو پکې هم کېدای شي نو دا موږ سره ښه پرومیننټ ښه ښکاري پکې سره دا څه ویلی شي نیوکلیولس ورته ویلی شي ما دا چې کوم مینشن کړی دغه نیوکلیولس ویلی شي او دا موږ سره د کار د دې سره د دې کار موږ سره څه دی د رایبوسومل ار ان اے سینتیسس کې دا موږ سره د نیوکلیولس کار سره موږ سره د رایبوسومل ار ان اے څه کوي موږ سره سینتیسس کوي او رایبوسومل ار ان اے چې دی موږ سره سینتیسایز شو نو دی به څه دی سایټوپلازم ته به راځي او د نیوکلیس اوس فنکشن موږ ویو د نیوکلیس فنکشن دا دی چې کوم څومره موږ سټرکچر وي د هغې په لحاظ باندې تاسو په خپله د نیوکلیس فنکشن راواقع شئ اولنی فنکشن موږ سره د بوټ ټایز ضرورت دی چې داسې واورئ جنرال چې ټول نه اهم کار دا دی چې نیوکلیس چې موږ سره د ټول سیل څه اکټیویټیز کنټرول کوي مطلب دا دی چې کوم ټایم کې سیل څه کار پکار دی او څنګه کار پکار دی ټیک شو ټول انفارمیشن د چا نه به ځي د نیوکلیس نه به ځي یو فنکشن شو دویم نمبر اهم فنکشن دا چې موږ سره هیریډیټي میټیریل پروت دی chromatin network in the form of chromosome یا in the form of DNA ٹھیک شو نو په دې کې موږ سره څه پروت دی ډي ان اے پروت دی هغه موږ سره هیریډیټي میټیریل دی چې د مور او پلار نه چې کوم د پیرنټ نه چې کوم خصوصیت چاته ځي بچو ته ځي نو هغه موږ سره انفارمیشن په نیوکلیس کې پروت دی د دې نه علاوه ار ان اے چې کوم موږ سره پروټین سینتھیسس کې مدد کوي هغه موږ سره په کوم ځای کې پروت دی په نیوکلیس کې پروت دی پروټین سینتھیسس انفارمیشن هم سیګنلینګ هم د څه نه کېږي د نیوکلیس نه کېږي د رایبوسومل ار ان اے د کوم ځای نه کېږي جوړېږي او د نیوکلیس نه جوړېږي د هغې انفارمیشن هم د کوم ځای نه کېږي د نیوکلیس نه کېږي بل موږ سره ترانسپورټ کې اهم کردار ادا کوي چې کوم موږ سره نیوکلیر پور دي د سایټوپلازم او د نیوکلیس په منځ کې چې کوم انفارمیشن وړل راوړل کېږي نو هغه موږ سره څوک کوي هغه موږ سره نیوکلیر پور کوي چې کوم موږ سره هیریډیټي میټیریل د هغې حفاظت د هغې پروټیکشن هغه موږ سره څوک کوي نیوکلیس کوي غیر چاپېر پرده ترې تاوده مطلب محفوظ پراته دي بل دا چې موږ سره د هر یو سپیشیز د کروموسوم نمبر موږ سره څه ساتي کانسټنټ ساتي دا موږ سره څه د نیوکلیس څه functions چې hereditary material protein synthesis ribosomal RNA synthesis ribosome synthesis protein synthesis په دې ټولو کې اهم کردار څوک ادا کوي موږ سره نیوکلیس ادا کوي